ما ورته وی پښتنو ته 3 پیغمبران لیږلي دي. څو پیغمبران؟ 3 پیغمبران لیږلي دي، بلکې 3 نه 4 پیغمبران لیږلي. او ته تاریخ نه خبر. وی څوک دي؟ ما یو آدم علیه السلام. ولې آدم علیه السلام د پښتنو پلار نه دی؟ کنه بل ځای نه راغلی. زمونږ استادو د ټولو پلار دی آدم علیه السلام. نو پلار یې درته پیغمبر کړی، نور څه کوې؟ کنه بل څوک درته پیغمبر کی. والکه د چا چې پلار پیغمبر خو بس صحیح شوه که. 2 نمبر سلیمان علیه السلام یې لیږلی، ځکه پښتانه د سلیمان علیه السلام د زمانې نه مولوي صاحب شروع شوي دي. سلیمان علیه السلام وزیر د مشورې و، د هغه نوم آصف و، او د یو وزیر د دفاع و، د فوج مشر، د اردو مشر، د هغه نوم و افغان. دا دواړه ورونه او د برخیا زامن. ځان ته یو کتاب واخلی د پښتو تاریخ کې، تاریخ خورشید جهان ورته وایي، فارسی کې لیکنی. کله چې پاکستان او هندوستان سره جدا نه و، یوازې افغانستان او هندوستان، نو هغه وخت کې د پاکستان رسمي ژبه فارسی وه. نو د ډیر اسماعیل خان یو مجسټریټ دی، او هغه دا تاریخ لیکلی دی هغه زمانه کې. مخکې د پاکستان ژبه فارسی وه. هغه قومي ترانه چې ده، پاک سرزمین شاداباد، هغه فارسی کې ده. نو هغه به فارسی کې دا کتاب لیکلی. زبردست تاریخ دی، ښه تاریخ دی. هغې کې راغلی دي. نو دا دواړه ورونو افغان او آصف خپلو منځونو کې مشوره وکړه. موږ کله کله د راز خبرې کوو، نو خلک را باندې پوهیږي. راځئ چې داسې ژبه جوړه کړو چې بل څوک پرې نه پوهیږي. نو عبراني او سوریاني سره یو ځای کړه، هغې نه پښتو جوړه شو، او د افغان زامنو زده کړه. بس د هغه نسل کې دا پاتې شو. نو موږ او تاسو د افغان زامن یو. نو ځکه موږ او تاسو ته افغانان وایي. پښتانه چې څومره دي دا افغانان دي. هغه یو ملګری پکې وایي موږ پښتانه یو خو افغانان نه یو. دا غریب تاریخ نه دی خبر. افغانې چې نه یو خو بیا خو د پلار هم نشته. نو والکه دا خو د افغان زامنو که نه، نو ځکه ورته افغانان وایي. او د پښتنو جنګونه ډېر خوښي، ځکه چې پلار مو د سلیمان علیه السلام وزیر د دفاع، د فوج مشر، او فوجیانو څه کاري جنگي که نه. نو آثار الابای تظهر فی الابناء. بیا ورته نوم پښتون کېښو. پښتون 5 حروف دي. پې معنا پیاوړی، خې معنا ښاغلی، تی معنا ترزن، واو معنا وفادار، نون معنا ننګیالی. دا 5 صفات چې چا کینو دا پښتون دی. او که پکې نه یي بیا یې ژبه زده کړې ده، نور د بل ځي دی.